बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। नन्हे टॉपिक ज़मून बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द न्यूक्लियस बांधे दे च आया प न्यूक्लियस की बाइंडिंग एनर्जी सशे दे न द बाइंडिंग एनर्जी द डिफिनीशन د لیکلو نه مخکې په نیوکلیس باندې مونږه یو څو خبرې کوو. دا مونږ سره نیوکلیس دی، په دې کې دا پروټان دي چې کم رنگدار شوي دي دې ته ما پروټان ویلي دي، او چې کم رنگدار نه دي نو دې ته ما نیوټران ویلي دي. په پروټانو باندې عموما مونږ سره پازیټیو چارج وي او په نیوټرانو باندې مونږ سره ني، مطلب په دې هیڅ قسمه چارج نه وي، او په الکترانو باندې مونږ ته پته ده چې په هغې باندې نیګیټیو چارج وي. نو چې په نیوکلیس کې دننه په پروټانو باندې پازیټیو شو او په نیوټرانو باندې نشته، نو آیا دلته پازیټیو شو، دلته پازیټیو شو، دلته پازیټیو شو، دلته سوال دا پیدا کیږي چې مونږ وایو چې سیم چارجز چې کوم دي، مطلب پازیټیو او پازیټیو، یا مونږ وایو چې نیگیټیو چارج یا نیگیټیو چارج، دو چارجونه یعنی یو شان چارجونه یو بل ریفیل کی مطلب داسې یو بل ته نږدې نشي راتلی، د یو بل نه لرې لرې ځي. نو آیا بیا ولې په نیوکلیس کې دننه پروټان او پروټان، یعنی چې په پروټان هم پازیټیو چارج دی او په بل پروټان باندې هم پازیټیو چارج دی، نو دا ولې یو بل مطلب د ځان نه لرې کی، ولې نه ریفیل کی؟ بجای د ریفیل کولو چې کوم دی دا یو بل اټریک کی، مطلب د یو بل نه د لرې کولو په ځای دا یو بل ته ډیر زیات نږدې دي. نو چې دا په نیوکلیس کې د یو سټرانګ فورس د وجې نه یو بل ته د ریفیل کېدو په ځای باندې اټریک کېږي، هغې ته مونږه نیوکلیر فورس وایو. د نیوکلیر فورس د وجې دا پروټان او پروټان یو بل ته اټریک شوي دي. مطلب دا د نیوکلیر فورس د وجې، مطلب په دې نیوکلیس باندې، په دې آل نیوکلیس باندې دلته نیوکلیر فورس لګېدلی دی. اوس عام طور باندې مونږ دا خبرو کوو چې کله ته فورس لګې په یو آبجیکټ باندې، فار ایگزامپل دا مونږ سره یو آبجیکټ دی، ته فورس په دې باندې لګې، نو تا سره به څه انرژي ضرورت وي. د دې مثال عام داسې کېږي چې فار ایگزامپل یو ګاډی دی، ته هغې له دیکه ورکول غواړې، نو چې کله ته دیکه ورکوې یعنی مطلب ته په هغه ګاډي باندې فورس لګې، نو چې ته په ګاډي فورس لګې نو تا کې به طاقت موجود وي. چې کله تا کې طاقت او زور نه وي نو ته فورس نشي لګولی. د خبرې مقصد مې دا دی چې کله فورس مونږ لګو نو مونږ سره مطلب پاور یعنی طاقت، هغې ته پاور یا طاقت ته مونږه په فزیکس په ژبه کې انرژي نوم ورکړی دی. مطلب چې ته کله فورس اپلای کې نو تا سره به انرژي لازمي وي، بغیر د انرژي نه ته فورس نشي اپلای کولی. دغه شان نو څنګه چې موږ سره په نیوکلیس باندې فورس لګي، هغې ته فورس ته موږ نیوکلیر فورس وایو. نو دغه فورس سره به څه انرژي هم اسوسییټډ وي، مطلب بغیر د انرژي نه دا فورس نشي لګېدی. دغه انرژي په وجه باندې دا نیوکلیانس مطلب پروټان او نیوټران یو بل ته ډیر زیات کلوز دي او په نیوکلیس کې دننه راجمع شوي دي. که په پروټانو پازیټیو چارج دی، دواړه یو بل ته د ریفیل کېدو په ځای باندې اټریک شوي دي، مطلب د دغې نیوکلیر فورس سره یو انرژي اسوسییټډ ده، هغې ته مونږه بایندینګ انرژي وایو. نو د هغې ډیفینیشن چې مونږ لیکو، مونږ به ولیکو چې بایندینګ انرژي is the energy that holds protons and neutrons in a nucleus. Binding energy is the energy that holds proton and neutrons in a nucleus is called
बाइंडिंग انرژي څه مطلب هغه انرژي چې هغې په نیوکلیس کې دننه پروټانز او نیوټرانز مطلب خورس کړي دي یو بل ته رانږدې کړي دي مطلب دې ته نه غیر چاپیره د دې په فورس د دې انرژي په طاقت سره دا یو بل ته نږدې دي نو دغه انرژي ته مونږ باینډینګ انرژي ویلی شو یا داسې مونږ ویلی شو چې د انرژي required to bind the nucleon in a nucleus is called binding energy نیوکلیانز چونکه مونږ پروټان او نیوټران ته په شریکه نیوکلیانز ویلی شو نو دا مونږ سره باینډینګ انرژي of the nucleus